دعا دپاره لاسونه اوچت کړئ. اللهم یا الله، یا رحمن یا رحیم، یا حلیم یا کریم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. یا الله د ایمان د زوال نه مساتي، ستا په ذات باندې مکمل ایمان جوړ کړي. یا الله ایمانم د استقامت والا جوړ کړي. یا الله ایمانم د حرکت والا جوړ کړي. یا الله د ایمان د ادریدو نه مساتي. او یا الله ایمان کې زیاتوالی پیدا کړي، د ایمان د کمی نه مساتي. او یا الله زمونږ ایمان د اعمالو او ستا د بندګۍ د کولو ذریعه جوړه کړي. یا الله رب العالمین آخره خاتمه په ایمان جوړه کړي. یا الله د آخر خاتمه د زوال نه مساتي، د آخر خاتمه د خطا نه مساتي. یا الله رب العالمین منافقت نه مساتي، فساد نه مساتي، جرم نه مساتي. یا الله د ظلم نه مساتي. یا الله د بی انصافۍ نه مساتي. یا الله د مینې او د محبت صفات راکې پیدا کړي، یو بل ته د نږدېوالي صفات راکې پیدا کړي. یا الله زړونو کې پاکوالی راولي. یا الله ټولو اندامونو کې پاکوالی راولي. یا الله زړونو نه نفرتونه، بغض، دشمنۍ، عداوتونه دا ختم کړي. یا الله رب العالمین څومره خلک چې حج ته تلي ته دا حج قبول کړي، ستا دپاره دا حج جوړ کړي. یا الله هغوی چې کمې دعاګانې فرون په عرفات کې غوښتي دي یا به یې په حرم کې غوښتي، یا الله هغه ټولو دعاګانو کې زمونږ حصه وکړئ. یا الله ستا نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو چې د حجة الوداع په موقع باندې په عرفات کې د امت دپاره کمې دعاګانې غوښتي دي، یا الله هغه دعاګانو کې زمونږ حصه وکړئ. یا الله زمونږ قربانۍ قبولې کړي. یا الله اخلاص او للهیت پکې پیدا کړي. او یا الله چې چا نه دي کړي هغوی له وس او طاقت ورکړي د کولو. څوک چې حج ته نه دی تللی او طاقت یې نشته، یا الله ته ورله طاقت ورکړي، ستا د کور د لیدلو طاقت ورکړي. یا الله دا دلته چې څومره مشران ناست دي، یا الله د دوی په عمر کې خیر او برکت واچي، دوی له اوږد عمر د خیر سره ورکړي. او یا الله رب العالمین د دوی خطاګانې معاف کړي. یا الله د دوی نیکۍ په ډېرو ډېرو نیکو بدل کړي. دلته چې دا کم ځوانان او نوجوانان ناست دي، یا الله د دې دا ځواني ستا د دین دپاره ځواني جوړه کړي. یا الله ستا په دین کې استعمال کړي. یا الله د دوی سوچونه د دې غلطو څیزونو نه راواړي، د دوی ذهنونه او نظرونه، د دوی غوږونه د دې غلطو څیزونو نه راواړي. یا الله دا لویه فتنه د دنیا نه ختمه کړي، د فحاشۍ او د عریانۍ دا فتنه یا الله ته ختمه کړي. یا الله د فحاشۍ او د عریانۍ سیلاب را روان دی، یا الله دا سیلاب په خپل قوت باندې ودروي. یا الله ستا د عذابونو نه مساتي. یا الله مختلف عذابونه دي، د ګرانۍ عذاب، یا الله د سیلابونو د تباهۍ عذاب، د زلزلو عذاب، یا الله د دې عذابونو نه موږ وساتي. او چا باندې چې دا راغلي دي یا الله او شهادتونه یې پکې ورکړي دي، کورونه یې وران شوي دي، یا الله د دې نعم البدل او ښه بدلونه دنیا او آخرت کې ورکړي. یا الله ته مددګار شي. یا الله رب العالمین زمونږ د دې کلي یا د نورو علاقو څومره مسافر هلکان چې په بهر ملکونو کې دي، هر ملک کې چې دي، یا الله د کم مقصد دپاره چې تللي دي هغه مقصدونو کې کامیاب کړي. یا الله ته حفاظت وکړي. یا الله د دغه مسافرو حفاظت وکړي. یا الله دغه مسافر د هر کور د رزق ذریعه او سبب ته جوړ کړی دی. یا الله دغه رزق کې، دغه ګټه وټه کې، دغه تنخواه کې یا الله طولب کې خیر او برکت واچي. او یا الله د دې ټولو دپاره یې کافي جوړ کړي دغه رزق. یا الله رب العالمین څومره بیماران چې په دې کلي کې بیماران دي، لږه بیماري ده، ډیره بیماری ده، تا ته معلومې دي، اسپتالونو کې دي، کورونو کې دي، یا الله ټولو له صحت کامله عاجله ورکړي. یا الله خپلې لاړې د ټولو دارو کړي. یا الله رب العالمین څومره مړي چې زمونږ د دې کلي شوي دي، هغه مشران چې په دې صفونو کې به ناست وو، اوس د هغوی په ځای نور ناست دي، یا الله د هغوی مغفرت نصیب کړي. یا الله هغوی له جنت الفردوس ورکړي. یا الله دغه جیز ګراونډ کې یا ترخه کې یا مبارک شاه بابا کې چې د دې علاقې څومره پراته دي، یا الله تا ته معلوم دي. یا الله د هغوی د خطاګانو نه درګذر وکړه، او یا الله هغوی له په نیکو اعمالو پوره درجې ورکړه. یا الله موږ له د حیا ژوند راکړه، او یا الله د حیا سره هم د دنیا نه رخصت کړه.
یا الله د بې حیایۍ د ژوند نه مو ساتي، یا الله د بې حیایۍ د مرګ نه مو ساتي، یا الله زموږ کورونو کې برکت راولي، خوشحالي راولي، حیا راولي. یا الله زموږ د کورونو نه دا بې برکتۍ او بې اتفاقۍ ختمې کړي. یا الله موږ ټول خپلو کې رونه رونه جوړ کړي، د صحابه کرامو غونته الفت او محبت مو پیدا کړي. او یا الله زموږ د دې ملک حفاظت وکړي، زموږ د دې ملک په وسایلو کې یا الله خیر او برکت واچي. یا الله دا ګراني په خپل قوت او طاقت سره ختمه کړي. او یا الله رب العالمین د خیر فیصلې په ټول امت راولېږي، د شر او د عذابونو د فیصلو نه مو ساتي، د خیر او د رحمت او د خوشحالو بارانونه راباندې وکړي، د عذاب د بارانونو نه مو ساتي. یا الله دا کم فصلونه هم چې کرلي دي دې کې لاله خیر او برکت واچي، کم مالونه هم دي کورونو کې دې کې لاله خیر او برکت واچي. یا الله بچو کې هم خیر او برکت واچي. یا الله د چا چې بچي نشته دی صالح او نیک عمله بچي له ورکړي. یا الله د چا چې الکان نشته دی ځوانان یې نشته دی، یا الله د خیر او د خوشحالۍ صالح او نیک عمله اولاد نارینه له ورکړي. یا الله رب العالمین څوک چې قرضداري دي قرضونه یې خلاص کړي. یا الله چاته معاشي مسلې دي، یا الله چاته معاشي مسلې دي، یا الله چاته معاشي مسلې دي، دا معاشي مسلې یا الله ته دې ټولو ختمې کړي. یا الله وسایلو کې برکت واچوي، په وسایلو کې ورله خیر واچوي. او یا الله رب العالمین د خیر او د عافیت معامله را سره وکړي. یا الله د ټولو صحتونه نصیب کړي، مرضونو نه مو ساتي، تاڼو تحصیلونو نه مو ساتي، کچرو نه مو ساتي، جیلونو نه مو ساتي. یا الله ستا په نعمتونو شکرګزار بندګان جوړ کړي. یا الله او یا الله د پریشانو نه مو ساتي، او که ستا د طرفه مقررې وراشي نو بیا هم پې صابرین جوړ کړي، صبر کوونکي هم پې جوړ کړي. یا الله د غمونو نه مو ساتي، د بچو د غمونو نه مو ساتي، یا الله د اولاد د غمونو نه مو ساتي. او یا الله رب العالمین ته زموږ نه راضي شي. او یا الله مرګ ایمان او حیا سره راولي، او په آخره کې دا کلمه په زړه او په خوله باندې جاري وساتي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.